الصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. عزیزانو د ضلع ثوابی د گاڑ علاقی او د گرد و نواح مسلمانانو موحدینو ستاسو دے جامعہ کی دا قرآن کریم اختتام په نسبت سره دا پروگرام منعقد شوه دی. مانا وړاندې لویو علماء کرامو عظیم اسکالرانو خبرې کړي دي او په دې مجمع کې غیر چاپیرا علماء کرام تشریف فرما دي. زما غونتې د لا علم ناچیز بنده به د هغې نه بعد د خبرو څه حیثیت وي. خو دا د دې ملګرو حسن ژوند دی. نورا خبره یوه ده عبارتنا شتا و حسنک واحدو. خبره یوه ده الفاظ به بدل وي انداز به بدل وي خو خبره یوه ده چې مونږ او تاسو ټول الله والا وګرځېږو. مونږ او تاسو ټول د جنت ته تلونکي وګرځېږو. د جهنم نه بچ کېدونکي وګرځېږو. مونږ او تاسو له الله د دې دنیا خیر او برکت او خوشحالۍ راکړي او د آخرت خیر او برکت او خوشحالۍ او کامرانۍ راکړي او دا ټول خیرونه دا ټول برکتونه دا ټولې کامرانۍ دا ټولې آبادۍ هغه د الله جل جلاله په دې مظلوم کتاب قرآن مجید کې پرته دی. هغه کتاب چې نن مونږه مسلمانانو صرف د دمونو ذریعہ صرف د تعویذونو ذریعہ صرف د برکت د ختمونو ذریعہ ګرځولې ده. غلاف مو ته تاو کړی دی. دوړو ته مو ایښی دی. قرآن نه راخلو قرآن ته نه کینو. د قرآن والاو سره دشمنی کو بغض کو حسد کو کینه کو داغه خپې وهو په ځای د دې چې ملاتړ او تایید وکړو دشمني ګرځېږو شیطانې کو کوشش کو چې د خلکو زړونو کې د دې مدارسو نه د علماو نه د الله والاو نه نفرت پیدا شي. دا زمون کار دی په دې دور کې. شیطان خواري کړی ده. الله والا
مدارس اسلامیہ قرآن والا د دین خادمان دای مونږ ته په سترګو کې سپه ښودلې دي چې مړه دا خو وظیفو والا دي، مړه دي څه توره کړې ده، مړه دي څه کړي دي، دي څه کړي دي. وایا زما مدارسو کې ډېر لوی کار شوی دی، ډېر لوی کار شوی دی، ډېر لوی کار شوی دی. زما مدارس د وقت د حکمران نه یتیم دي، زما مدارس د وقت د نظام نه یتیم دي. مدارس سره تعاون د حکومت د وقت د نظام نه نشتا، اعلی حکام نه کوي دې سره تعاون. زمونږ دا علما په لسو روپو په شلو روپو باندې دا مدارس اسلامیه چلی. الحمدلله دا تحریک روان دی. ستا سکولونه ستا کالیجونه وګوره، ستا په سکولونو کې ستا په کالیجونو کې په 100 کې 99% سټوډنټان اسمار دي، نشو والا دي، چرسونو والا دي، په بڑو تماچی ګرځي، فحاشي اوریانه والا دي، سړی هم دي زنانه هم اسمار شوي. راشه زما په مدرسه کې یو سرګړ سکون کې طالب ما ته وښیه، شته؟ جواب راکې شته؟ نشته. الحمدلله چرته به وانوري چې یو طالب د خپل استاذ ګریوان ته لاس واچولو، د خپل استاذ بې عزتي وکړه، شته داسې؟ جواب راکې شته؟ او اخبارونو کې راځي سټوډنټ پاسېدو استاذ یې وویشتو، لارې ورته نیولې وه. ادب امن دا د الله په کتاب کې دی، دا په دې مدارسو کې میلاویږي. دا زه اکثره ویمه زمونږه حکومت وقت نظام په انجینرینګ یونیورسټو باندې اربونه کربونه روپۍ ولګولې. نتیجه دا شوه چې زما په ملک کې د میټرو د پاره سړک جوړیږي، بیا م انجینیر نشته. انجینیر چینا نه راغواړي، داسې را که نه؟ چینا نه انجینیر راغواړي. ستا غربونه کربونه تاوان کې شوې. زما په ملک کې میډیکل یونیورسټۍ دي، لیکن په دې میډیکل یونیورسټو کې داسې ډاکټر لا نه دی میلاو شوی چې زما د وزیر صاحب علاج وکړي. زما وزیر صاحب علاج د پاره بهر ملک ته روان دی. تاوان دی، تاوان دی. وی ملک کې ګرانی ده، ګرانی به څنګه نه راځي چې زمونږ وزیران په میکوپ باندې پیسې لګوي، بیا خو به ګرانی راځي که نه؟ راشه زما د مدارسو کردار وګوره. د غرونو په لمن کې به ماشوم بې اذانه پاتې شوی نه وي، بې جنازې به پاتې شوی. زمونږ مولیانو په جنازو جګړه دی، وایي زه به جنازه کوم، بل وایي زه به جنازه کوم. الحمدلله د مدارسو کردار ښکاره دی. بهرحال ما چې کوم آیاتونه ویلي دي د دې ذیل کې یو واقعه محدثینو نقل کړې ده. دا دین اسلام ډېر مظلوم و. نبی علیہ السلام وی بدأ الاسلام غریبا وسيعود کما بدأ. اسلام دا دین دا اللہ یوالے قرآن چراتلو خلقو تا ناشنا ښکارې دو. یره وی نوے نوے خبرې کوي. دا اللہ پیغمبر مکہ مکرمہ کے دا توحید نارو لگولا. اغا دور کے یو کافرو عقبہ ابن ابی معیط دا آغا دا پیشوا چی آغا با تجارتونو پسے گرزیدو. زکا دا مکی مکرمی سرزمین
داسی سرزمین دے چاغا د فصل قابلا پزوروی د فصل قابلا حضرت ابراہیم خلیل اللہ د دی تاریخ بیان کرے قرآن کے وی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اے ربا ما خپلا ناوی بی بی حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ خپل نیاز بن پچونے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیو داسی زمکبان پریخل بیواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم یو داسی زمکا دا چه د فصل قابلا ندا د زرغنی قابلا ندا کروند پکن کیگی خو ربنا لیقیم الصلاة ربا تارا تویلی دی چه دا زمکا زابادو ما او داد دین مرکز گرزو من فجعل افئدة من الناس تغوی الیہما ربا دخپلو نیکانو بندگانو زڑنو کے دے طرف تا من اور رجحان پیدا کے ند مکیز مکا د فصل قابلہ د کروند قابلہ ندا نو دا عربو لویا پیش داوا چی دی با تجارتونا کولا پا کلونو بانے با پا سفرو بانیو نو عقبہ ابن ابی معیط دا غادت بداو چی پا سفر تا بلاڑو درے کالا پنز کالا شپک کالا بے تیرکل بیا با سفر نرالو نیو لوی ڈوڑے بے اکڑلاو خان بے علال کلاو دو ٹولی مکی سڑول بے دعوت ورکو یو زل دے لاڑو او چی کلا سفر نرالو دا حقا دور دے چی دا اللہ پیغمبر دا نار لگولے وقولو لا الہ الا اللہ دادا سے ناروا چی دی دا خلقو پزڑنو بانے انقلاب راوستے دایو انقلابی ناروا دادا سے ناروا دادا اسپنو نینی چی چلو دا معمولی نارخونو چی قولو لا الہ الا اللہ اے خلقو د زړه د گہرائینا د زړه د کومینا داو منی چه حاجت روا سوک دے نانا پزور بانی وائے حاجت روا سوک دے لگ نورم پزور بانی وائے مشکل کشا سوک دے عزتنو ورکولو والا سوک دے نو ذلتنو ورکولو والا سوک دے نو د سجدو لائق سوک دے نو د منختو لائق سوک دے وہی خالق وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا عجیب کشتے دغر کولو نا بچ کولو والا سوک دے اللہ وے وَإِن نَشَاءْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمَا اللہ وے کزا دا کشتے غرکو مانو دی بچ کولو علا بغیر دا اللہ نبل سوکا قولو لا الہ الا اللہ دا نارا سختوا
ځکه هغه د زمانو راسي بت پرست قوم دی هغې ټول عمر د بوتانو پوجه پاټ کړی دی ټول عمر یې بوتانو ته سجدې لګولي دي نور خلاصه کې هغه مقدس سرزمین چې الله وی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین هغه ړومبی مرکز د توحید کې 360 بوتانې د عبادت دپاره ودرولیو د منښتو دپاره یې ودرولیو نو الله رب کریم پیغمبر راولېږلو داسې دور کې تورې تیارې دی د الله پیغمبر دا دعوت شروع کړی دی عقبه ابن ابي معيط دعوت وکړو ډوډۍ خلک رالل نبی علیہ السلام ته وراره تبم زما دې ډوډۍ له راځي وی ښه کاکا درځم به ډوډۍ له د الله حبیب رالو چې رالو خلک ناستي ډوډۍ خوري د الله پیغمبر لاس ډوډۍ له نه وړي عقبه ابن ابي معيط ورته وی وراره خوره کنه وی کاکا خورما خو زما یو شرط دی وی وراره وایا څه شرط دی وی شرط می دا دی چې دا کلمه ووایا چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یاره وراره ډېر لوی امتحان کې دی واچولو دا خو نه کېږي څه نورو غواړه پیسې غواړې در کوم جایداد غواړې در کوم هر څه غواړې خو دا رانه مه غواړه وی بس کاکا که دا کلمه وې ډوډۍ دې خورم که دا کلمه نه وې ډوډۍ نه خورم لاړه هغه عربو غیرت هم پکې و هغه ته دا ډېر لوی شرم او عیب و دا واقعي عیب دی چې زما د دسترخوان نه د یو سړی نهر ولیځي هغه له دا ډېر لوی عیب و مجبورا بله لاره نه وه اوس که دې کلمه نه وی د الله پیغمبر ډوډۍ نه خوري مجبورا یې کلمه وویله چې کلمې ویله د الله پیغمبر ډوډۍ وخوړله لاړو د الله پیغمبر یو ورځ دوه تېرې شولې د عقبه ابن ابي معيط د هغه یو ملګری دی ابی ابن خلف لوی کافر دی دی لاړو د هغه ملاقات ته هغه ته مخ واړولو مخې ته نه بل پله واړولو دی ورته وي ولې وروره ما نه خپئ ما ستا په حق کې ګستاخي کړې ده څه کمی مې کړی دی کنزل مې کړی دی وایي نه خبره سره وی خبره دا ده چې تا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کړی دی او دا دعوت قبلولو والا دا زمون دشمن دی والله که زه تا سره عقبه خبرې وکمه تر څو پورې چې ته تللی نه او د الله د پیغمبر په هغه ښکلي نوراني مخ باندې د العیاذ بالله تو کاڼې نه وي تو کړې نن خو موږ ته د مور په غېږ کې کلمه میلاو ده پروا مو نشته دینم چې څنګه برباد کړو به م برباد کړی لینتقضن عر الاسلام عروة عروة وی دا اسلام به پوړې پوړې خلک ماتی کله چې یو پوړی ماته شي یو حکم پاتې شي خلک بابل راټینګ کړي هلکه وایي دا کم دین چې خطا دی خاصم خطا دی دا باقي را ایثار کوي نه نو دغه دی هلکه وایي نور دین خو خطا دی دا منځونه خو سنبال کوي اولهن نقضا الحکم وآخرهن نقضا الصلاة وی ړومبی چې د الله د دین کړی ماتیږي هغه به د الله په کتاب فیصلې نه کیږي نن په کتاب الله فیصلې کیږي
زه مولا نعمت تیار چې په قرآن فیصله وکما وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتِي إِلَيْهِ مُذْعِينَ که مسله راله مولانا صاحب دې مسله کې زما څه حق کیږي مولانا صاحب ورته آو دې به پړی شلې ما سره به شریعت کې او ما سره به قرآن کې او مونږ مسلمانان یو دا دی هغه دی هلته مخکې اورېدلي دي چې ګټه را پکې او که مولانا صاحب ورته وایي چې یاره جي دا خو څه نشته نو هغه ته وایي یاره وایي دا د مولیانو د قرآن خبرې نه دي او په عدالت باندې حل کوو ورته پته چلته به رشوت ورکوم نو اولهن نقضا الحکم آخرهن نقضا الصلاة لومبه به په قرآن فیصلې خلک نه کوي دا به پرېږدي او اخرنی حکم چې د الله ماتیږي هغه به مونځ پرېښولي ځکه الصلاة عماد الدین مونځ دا د دین ستنه ده دا ستنه پرېوته چت به راغورځېږي مونځ ختم شو بس دنیا به هم ختمیږي زما وروره بیا بهرحال عقبه ابن ابي معيط د دې خپل دی ظالم او مشرک ملګری نه ډیر مجبور شوی مسلمانانو غلط سړی سره دوستانه مکوا دلته بازانو شي حي على الصلاه حي على الفلاح اے دا اللہ بندہ منزل راشا کامیابی لراشا اخلاصی لراشا ملگرے برتوی ورگا صبر کلا خون قضا کیگی جمع بمدن خطاشی دا سکی کنا دلتا قرآن شروع دے درس دے ملگرے بو ارازہ مڑکی یورزی چوٹی شو نو سو چلو شو دا غلط ملگرے دے تالا دا اللہ پلار کے رکاوٹ دے ډیر ځل مونږ د خپلو دوستانو د وجې نه د دین نه پاتې شو که نه د الله د رضا نه پاتې شو عقبه ابن ابي معيط کلمه ویلې دا مسلمان شوی دی لیکن د غلط ملګري د وجې نه داسې غلط کار یې وکړو چې دا ظالم راغی او د الله پیغمبر یو ځای کې ناست دی او د ظالم د الله پیغمبر تا سپکې خبرې وکړلې او یوازې سپکې خبرې نه د ظالم د الله پیغمبر مختم توکاڼې تو کړلې هغه مخ چې الله رب کریم د هغې صفت کوي والضحی واللیل اذا سجی آغا نورانی مخا آغا خکل مخا چه صحابه کرام وی مونگ نبا چه د شپې د گندلو ستنر رکشلا نو د شپې پاغا تور تیار کی با مونگا د گندلو ستنر اللہ د پیغمبر د مخ پرناگانو بانے پیدا کولا سبحان دا سیخ کل مخ موتا تا چا سویلی دی یو دو کنزل وکړل فتوی در باندې ولګولا چې خیرات نه مني ته پړیشلې هو دی څه ویلي به یې که نه سړیه قیل ان الاله ذو ولد وقیل ان الرسول قد کهنا خلکو پیغمبر نه دی معاف کړی نو خلکو الله هم نه دی معاف کړی نو ما تا دا څوک نه پرېږدي خبرې به درپسې کېږي خبرې به کېږي پدې مخه پکېږه چې بدنامې به لګېږي کنزل به کېږي ناجینا زما او ستا نه د الله د پیغمبر شان او مرتبه ډېره اوچته ده لیکن زما پیغمبر هغه ښکلی بدن نه وینې روانې دي د توحید په مسله باندې زما د پیغمبر هغه مخ مبارک کې د خود کړی ننوتي دي غاخونه شهیدان شوي دي حاجی زما د پیغمبر هغه ښکلي مخ له خلکو توکاڼې ورچولي دي الله الله دا وړې خبرې نه دي دا وړې خبرې الله الله امام بخاری رحم الله مشهوره واقعه ده تاریخ کبیر کې نقل کړی ده یو صحابی منیب رضی اللہ تعالی عنہ
اوی زر عالما مکی مکرمی تا چو میں قتل دا مکی یو چوک دے اس والا مسفله وائی تاسو بسوک حج عمری لتلی دا مسفلی چوک دے دا غزیر دا طول لاری دیزے کی یوزے کی گی دا مسفلی پدے چوک یو خکل زوانو لار دے دا دعوت کئی قولو لا الہ الا اللہ وی فمنهم من سبه ومنهم من طفله نو چا دی سڑی تا کنزلی کولی او چا دی مخلاتو کانی ونتو کولی او چا خاوری راغشتی او دو پدی مخو پدی سر مبارک بانی خاوری اچولی حتی تصف النهارا تردی چی غرمشوا دا خلقو آمد و ربن شو خلق دا ونو سوری تا دا دیوالونو سوری تا ایسار شوی دے که یو ماشو مرالا او آغی سر لاس کی یو لوٹ دا یو لوخے دے آغی کی اوبدیو دی سڑی تے واچولی دا او بو آغا ماشو میں جڑا شروع کرا دیر زیادی پا سلگو بانے اجڑلو دی سڑی ورل دلاسا ورکولا چی بچے خپکی گما چاچی زمان اوڑان دی دا دعوت کرے دے اغسرم دا قسم عامل شوی دا وی ما تا پوسکو دا سوک دے وی ما تا جواب ملاویگی چی دا عبداللہ زوی دے محمد نام دا صلی اللہ علیہ وسلم او دا نبوت دعوی کرے دا او دا نیاز بین بچے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا اے دی دین دا پارا زما پیغمبر مخ مبارک بانی تو کانے خلقو تو کڑی دے خاورے وربانی چولی دی لیکن واورئی اللہ وے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله اللہ اسم خیال دے نن خو آسان خبر دا پیو سبحان اللہ بانے زوت دا توارو جنتونو ٹیکا دارو گرزیدو یرجیو یو سبحان اللہ دیوی لبا جنت تا پیو رسید یو الحمدللہ دیوی لبا جنت تا رسیدی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ سمو خیال دے مفتو کی جنت تبزی ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکما ولی تعالی دمخ کے خلق واقعات ندی راغلی مستهم الباساء والضراء غمنا تکلیفنا بیماری دردنا پی راغلی دی جیلونو تا چولے شوی دی دا اسپنو پا گمنزو بانی غخی گمن شوی دی پارو بانی ار شوی دی علال شوی دی مستهم الباساء والضراء غمنا دردنا تکلیفنا مصیبتنا اللہ وی وزلزلو دی غمنو دا سی اجڑا قول حتی یقول الرسول تردی چوی بدی پیغمبرو دد ملگرو متا نصر اللہ اے رب آغا امداد بکل رازی دے خلقو خمونگڑی رو دردولو جڑولو اللہ وی علا ان نصر اللہ قریب دا اللہ امداد نیز دے دے چاچی اللہ والا خپکڑی دی اللہ والے دردولی دی کنزلی کڑی دی اللہ وی علیس اللہ بکافن عبدہ انا لننصر رسولنا
والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. الله وی زبا د خپلو اولیاءو د نیکانو د پیغمبرانو بدل دنیا کې ملما و یوم یقوم الاشهاد، او قیامت کې به ملما. خو کله داسی ته به په خپلو سترګو ګوري، کله به ته ونه ګوري، ته به دنیا نه تللی وي، خو هغه به نشان عبرت ګرځېدلی وي، هغه به د خلکو د پاره د عبرت ذریعه وي. دا هغه پلان کې و که نه چې هغه داسې داسې کړي. اوس ورته وګوره، اوس ورته وګوره، اوس ورته وګوره. الله الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله وی چا چې زما دوست سره دشمنی وکړله، الله وی زما ور سره اعلان د جنگ دی. امام شافعی رحمه الله وی وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الْعُلَمَاءُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ وَلِيٌّ. وی که دا علما د الله دوستان نوي، بیا د الله ړو دوست دی نه. دا علما، دا طلبا چې دا ستا په دې کوڅه کې دا طالب آواز وکړي وظیفه راوړې الله مو بخه، دا د الله ولی دی. دا څوک دی؟ جواب راکړئ، دا څوک دی؟ دا د الله ولی دی. زه اکثره د مدارسو کې دا خبرو کوم، ماشاءالله تاسو عوام هم ډېر شوق سره راغلي. د دې علماو د دې طلباو ډېر کیسه راته یاره دا کومه، د دې علماو طلباو ډېر قدر وکړئ. ماله کله کله ډېره جړه راشي، زه د خپلو طالبانو ته وګورم دې چڼو ته، په دې یخنۍ کې دا خواران شلېدلې جرابې د چا پکې ویم نه، شلېدلې کوسړې، شلېدلې ګریوان، نه صادر شته نه بنین شته. زما او ستا په کوڅه کې په دې یخه یخنۍ کې سحر روانې. ما او تا خپل بچي له د جرابې غم کړی دی، د بوټانو غم دې کړی دی، د بنین غم دې کړی دی، ګرمې اوبه، هر څه سهولتونه. دا هم د چا بچی دی که نه؟ دا هم د چا د زړه ټوټه ده. هغه ستا بچی چې هغه ته څومره خیال ساتي، قسم دی هغه دې دومره پخه به نه راځي لکه دا عالم او دا طالب به دي چې څومره پخه راځي. داسې ده که نه ده هلکه؟ ده که نه ده؟ ده که نه؟ او مونږ دې معاشرې ته وګوره. ای د الله بندګانو دې مدارسو سره تعاون کوي، د دې علماو د دې طلباو نه دعاګانې والي، د دې خدمت وکوي، د دې د پیزار، د دې د بنین، د دې د خوراک د ډوډۍ غم وکوي. الله به دې کور ته ډېر لوی خیر او برکت او خوشحالۍ نازل کړي. دا ګوره ډېره افسوس خبره ده، زمونږ په معاشره کې عالم ته خلک سپک ګوري، طالب ته خلک سپک ګوري، مدارسو ته خلک سپک ګوري. الله، او قسم دی همدا خلک زمونږ په ښه راځي. سبا چې زه مړ یم، زما کټ ته سکولي نه دی ولاړ، کالجي په زور وی کالجي نه دی ولاړ، زما قبر ته، زما جنازې ته ماله دعا د پاره دا د قرآن او سنت عالم ولاړ دی. دی دعا کوي، دی زما ستا جنازې ته ودرېدو چې اللهم اغفر لحینا و میتنا. دی زما ستا په قبر ودرېدو چې الله دا مرده وبخي. د هغه عالمو، هغه طالبو چې تا ورته په ژوند سپک کتلي وو، تا ورته بد کتلي وو، تا ورته په کم نظر کتلي وو، هغه عالم او طالب نن ستا په مړي کې او په قبر کې پخه باندې رالو. بل څوک دې پخه باندې نه راځي. مونږ راځو دې علماو له مولانا صاحب زمونږه مړي له خو یو ختم وکړه. یاره جي زمونږ هغه مړي له لږه دعا خو وکړه، یاره جمعه کې راله دعا وکړه، یاره اختر کې دعا وکړه، ختم کې دعا وکړه. ولې؟ زما ستا دا یقین دی چې دا د الله ولی دی او د ده دعا به الله زما د مرده په حق کې قبلوي. نو د قدر کوه. د ده قدر دا نه دی چې تا مړی ولامبولو، هغه نه چې کم کفن پاتې شو مولانا له راوړو چې دا واله. دا نه دی، دا قدر نه دی، دا ته سنبال کا. دا قدر نه دی چې ستا کور کې مړی شوی دی او دا هغه جوړه چې هغه په ژوند اچولې ده هغه د ما مولانا صاحب له راوړه چې جي دا واله او دا تا غونده مونځ اودس به کې زما مړي پسې ثواب ولېږه. وایي ته خپله مونځ اودس نه کې، خپل مړي پسې په خپله لېږه که نه، دی هم مونځ اودس کوي. خو دی یریږي که دا جوړه مې واچوله نو مړ کېږم، د مړي سوری را باندې کېږي. نو مولا والا بهادر ښکاري چې مولي صاحب دا واله. بیا وی دا خیرات نه مني. مونږ الحمدلله خیرات منو.
دلته یو خیرات کې دا بیان کړو مون خیرات منو خدا خیرات نه منو زه دا خیرات منم ما ته وې راشه مولانا صاحب په جوړه ګوتې کېده چې دا جوړه مې خوښه ده زه به یې دله راکټ کړم او پیسې م راکړه چې په دې ځان له وګنډه څوک دی چې دا خیرات نه مني راشه یو ښایسته کوټ راله څوک دا خیرات نه مني خو موږ نه کوټونه نه داسې کپړې خیرات کې په زور وې خیرات کې نه ورکو مونږ خیرات کې یو بزرګ وی الله ملاقات لاړو کنه سی فرضي واقع ده حقيقي نه ده وی الله ته ویل چې الله خپل در راته خو الله ورته زما در باندې څه کوي نه خیبر راته خرازانو چې ستا ډېر ارمان دی چې بویت لو دا زما دلبار دی نو تروي شملې او چې ډوړې کپنونه شلیدلې لوټونه پراتو وی ربا ستا خو ډېر لوی دلبار لوی ذات او دا شیزونه وی زما ولی خو بندگان هم دا شیزونه را لیږي نور خو بل شی نه را لیږي خو دا شی چې تا څه ولیږه هغه ته څه وایې چې زه به شلیدلی لوټ ورکړم هغې نه بلته ډالرې جوړې شي نه جي نه چې څه کري هغه بالته ریبې سړي همدغه خبره ده انشاءالله تعاون به کوو دې مدارسو سره که واده ده انشاءالله کم ملګري وایي چې مونږ تعاون کوو لاس پورته کوي ماشاءالله الله هم دا واده قبوله که بهرحال اغا عقبه ابن ابي معيط اغا لوی بدماش و لوی ظالم اغا گستاخ لعنتی رالو او دا اللہ پیغمبر مخ مبارک بانی تو کانی تکڑی اغا مخ چی شاعر وی چاند سی تشبیح دینا بلا کون سا انصاف ہے چاند کے چہرے پر چھائیا میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے وے نہ پوہی گمز چے تالاس سرا تشبیح درکڑم نہ پوہے گمز چے تالاس سرا تشبیح درکڑم گل سرا از غیریو سپوگ میں پا مخداغو ندے او زمونږ د پښتنو شاعره عبدالرحمن بابا ډېره قیمتي خبره کړې ده عبدالرحمن بابا وی گل زما ریحان زما ستا رخسار و زلفی دی ستا رخسار و زلفی دی گل زما ریحان زما مشک زما زعفران زما ستا د کوسی خاور دی ستا د کوسی خاور دی مشک زما زعفران زما دا پیران شیخان زما ستا په غم کې نرسی ستا په غم کې نرسی دا پیران شیخان زما حاجی آغا ظالم راغے او دا اللہ دا پیغمبر مخ مبارک بانے تو کانے تکڑلے لاڑو کافر شو حاجی تو کانے خود اللہ دا پیغمبر مخ تاو نرسیدلے خو اللہ جل جلالہ خپشو او اللہ رب کریم فوری جبریل علیہ السلام رو لے گلو او جبریل علیہ السلام دو قرآن کریم آیات نبی علیہ السلام تا پڑھاو کچھ ویوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا رب العالمین ویوم یعد الظالم علی یدیہ اللہ وی پورد قیامت بادا ظالم دا بدن خود انسان ډیر خوږ دی ستاسو توجه را دا بدن ډیر خوږ دی د بدن د پاره جمع کی د کوټه چوما ګرمې جامې چوما بنین استعمالو ما جراب صادر استعمالو ما ایټر استعمالو ما ګرمې اوبه استعمالو ما ولې زه په خپل بدن باندې ډېر خفه کېږم اوړي کې ډېره پاره یخې جامې د سیګانو د پکو د کلورو د یخوبو غمونه کومه الله وی دا بدن پتا باندې خو ډېر ګران دی خو الله وی ویوم یعد الظالم علی یدیه الله وی د خپل د نازک بدن باندې
دا تا باندې چې کم بدن ګران دی په دې باندې با په خپله باندې چکونه لګې غاښونه به تېنه آر پار وباسي لکه د سپي به په ځان باندې لګې او ځان نه به غوښې شوکې او یې به چې یا لیتنی یا ویلیتنی لم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اے ربا کاش 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 ما تا خود تقریرونم کېدلا ما تا درسونم کېدلا ما تا دیرکم بیانونه کېدل نو ما تا ودونو کم بیانونه کېدلا دستار بندو کم بیانونه کېدلا غم خادو کې عالمان لګیاو جمعو کم لګیاو اخترونو کم لګیاو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش کاش چې ما د پیغمبر دا لار نیولې وې ما د قرآن دا لار نیولې وې ما د سنتو دا لار نیولې وې او د الله بندگانو او د الله بندگانو د الله بندگانو د زړه د درد نه دا پیغام واورئ قسم دے پتا سبانے زمون دا علماء خپا کیگی زمون مشایخ اعظام پتا سبانے خپا شویو داغے وجنا اغیوی چی کاش کاش سبابا چگی وحی نن اللہ مقدر کرے دا یو سورج زندگی در کرے دا نن دا اللہ کتاب لراشا دی کتاب لراشا دا دی عالم شا دا دی شاگر شا دا دی مبلغ شا دا دی خادم شا دا دی نوکر شا دی سرا منو کا دی سرا محبتو کا سباب ارمانو نکی چیا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اے ربا کاش کاش ما دا لار دا دی قرآن نیولے وے دا لمن میں دا دی قرآن والاو نیولے وے دا قرآن والاو پا صحبت کے ناسوے اے دا قرآن والاو صحبت دیر بختور دے دا اللہ والاو صحبت چرے دا دیر بختور دے اگا سپے دے دا سابقافو کا نا سپے دے سپے لیکن دا نیکانو ملگرتیائی کڑے دا نو الله چې کله دا خپلو دوستانو نامه علي نو د سپي ور سره ځان لالي سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم وی خلک وی سابقاف درې دي الله وی څلورم سپی دی هغه سپی مه هېروئ ویقولون خمسه خلک وی پنځه دي الله وی سادسهم کلبهم مگر سپی مه هېروئ شپږم دی ویقولون سبعه خلق وی ودی اللہ وی وثامنهم کلبهم اگا سپی بیام ہیر نکی اتم سپی دے اے زان لور سر دی سپی ناما علی دا سپی ناما ولی علی زکا چی دی سپی نا ذکر کڑے نے فکر کڑے خو لیکن دی سپی دا نیکانو ملگرتیا کڑے دا اللہ دا عرش مالک قرآن کے ناما واغشتلا موتا اشرف المخلوقات انسانان یو کچر موتا د دې علماو د دې طلباو د دې د الله د دین ملنګانو فقیرانو ملګرتیاو کړلا نو چې سپی د نیکانو په صحبت کې قیمتي شو موتا به د نیکانو په صحبت کې قیمتي کیږو کنا کیږو به کنا نو بیا به سبا چغې وهې یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا سبا و قیامت کی چغی وحی چی ہائے ہائے تبا شما ما تا خودی علماء مریو چی شوی چغی راتا والی لوڈ سپیکر بانی درسونو زبر عالما راپورٹ بمیو کو چی جی داواز پا ما بانی بد لگی جی مونگے دو خوب نوخ کلو لوڈ سپیکر بانی ممی درس بند کو بندو که نه بندو لکا خپکیگو بنا مونگم داری معاشری خلقیو مونگم داری معاشری خلقیو ما بانی لوڈ سپیکر بانی بعد شیطانانو درس بند کو مون خو الحمدلله د لوډ سپیکرو شوقیان نیو نه د ساونډونو شوقیان یو مونږ په خپله چې دا خپله مرۍ وي چغې به و چې کله مرۍ ستړې شو لا یکلف الله نفسا
الا وسع. خو واورئ چې کله ما په لوډ سپیکر درس کولو ما ته به 15 تیره چې ډېر به زیاتو 15 نه واورېدلي. الحمدلله 8 کاله کېږي لوډ سپیکر لم طلاق په کلما ورکړی نه یې کو. اوس خلک وایي کوئ مونږ یې نه کو. به دغه ګناه دې سنبال که چې دا کومه دې شوې ده. تاسو خبر یې هغه 15 اوس زما په درس کې الحمدلله 80 ملګري دي 80 کسان دي. د ابرار مولانا صاحب زمونږ علاقې ته راغلی دی او ته دا منې زه نن راغلی ما زما شاګردانو به نن بیا تندی وراني بیا استاذ نشته دی. خفه کېږي. پولیس والا را سره درس کې شته پروفیسران را سره شته اوې تبلیغ واده په خپل هم تبلیغي مخه سیروزې م لګوم وخت مې لګېدلی الحمدلله. د ټولو نه زیات زما په درس کې تبلیغ والا ناست دي. کار وکئ ښه دا قرآن دی. زمونږ د اشاعت او د تبلیغ مقصد یو دی دا شیطانان دي. و یره جي دا اشاعت والا د تبلیغ والا او خلاف دی. وی راځه که نه راشه ریکارډ وښیه تا کوم ځای کې سیروزه لګولې ده راشه زما وخت وګوره. زما د مرکز شیخ الحدیث شیخ علامه عبدالجبار الله رب کریم دې عمر دراز نصیب کې هر کار چیله لګئ که نه لګئ وایي لګئ که نه لګئ. روزانه 24 घंटो جماعتونو کې وځي دا وایي د تبلیغ منکر دي. الله الله خدا بای سړی که نه هغه دې نه جال جوړ کړی دی. زمونږ دې علاقې ته نږدې یو بل علاقه ده نو هغې دومره ضد کې راغلي وو چې په ټرانسفارمر باندې لیکلي وی تبلیغي ټرانسفارمر که نه داسې خلک یي که نه. نه جي زمونږ د اشاعت او د تبلیغ یو میشن دی. زما شیخ قائد انقلاب قرآنی علامہ محمد طیب سلمہ الله هغه فرمایي وی مونږه وی چې مړي څه نشي کولی وی تبلیغ والا رالل چې مړي پرېږده ژوندي م ورسره څه نشي کولی. خبره خاصې د خلکو پکې جګړه جوړه کړې ده. بهرحال د لوډ سپیکرو شوقیان مه جوړېږئ خو د درس قرآن مخالف هم مه جوړېږه. دانا چې رپورټو کیږي ماشومان راله د خوب نه اوښکله جیره دا مولا صاحب نازکې خبرې کوي. اجي زه خو څه نه ویمه خو یو ګیله ده زما مولانا صاحب خو نازکې خبرې وکړلې خو چې تا ته کور کې فلم لګېدلی دی او پلار او مور او ښځه او بچي دې نازکو شیزونو ته ناستي نو پروا که دلته د دې جومات چت ته یو سړی وختلو او आवाज یې کړی دی خو ته به ورپسې ټوپک راخلی چې حاجي د پردې आवाज دی نه دی کړی او هغه د انډیا بربنډ د نورو ملکونو کافرانو بربنډ دی کور کې ښځې او بچو ته لګولې دی. ته سړی چې پردی ښځه ویني ستا زړه کې غلط خیالات راځي نو سوال نه پیدا کیږي چې ستا ښځه او لور پردی سړی ویني د هغه به ولې غلط خیال نه راځي. ته وایې چې ښځې خو دا دي دا مال یې څه شی کړی دی نو ښځه به دې وایي چې سړي خو دغه دي دا زه په کوم للو باندې اړولی یم دی که خو دغسې شته که نه. نو بیا به سبا چغې وهې یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش چې دا پلان کې صاحب مې دوست نه وی ګرځولی ولی وی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وی زه الله د کتاب نه واړولما ذکر قرآن دی الا بذکر الله تطمئن القلوب هذا ذکر مبارک انزلنا نو لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وی زید الله د کتاب نه واړولما کتاب الله تعلیمات رانه لرې کړل خو الله وی ممنا وکان الشیطان للانسان خذولا الله وی شیطان دی دوست نه دی دا دشمن دی دا دی شرمۍ تا ته به وکړه ګناه هېڅوک هم نشته مړه څوک دې هم نه ویني چې ګناه در باندې وکړي بیا به ټول د دنیا خبر یې هلکه دا چا خبر
یو سړیو بیا ادبي دي معافي کا یو سړیو واده کړو خو چې سهار به راپاڅېدو بیا ادبي دي معافي کټ کې به یې وړوکی اودس مات کړو ښځې ورته ویلي بیړي دې غر کشه بل کار دې نشته هر سهار به تاله زه دا تولهیي بدلومه یاره وایي بس شیطان سره مې انډیوالي ده نو خو چې راشي راته وایي ډیران دی کوه نو ښځه ورته وایي چې انډیوال دی لږې پیسې ترې وغواړه غریبي هم ده ګراني ده که نه ویلې ښځه بېګاله ترې پیسې غواړم نو بس د شپې صاحبه شیطان راغلی ورته یاره جي نن خو پیسې پکار دي ومړه څه غټه خبره کوم خوب کې مثال د شپې روان کړی دی چې روان کړی دی بینک ته بوتلی دی او څادر یې پې خور کړی دی وي اچوه پیسې شیطان هم ورسره څادر یې والا ډک کړی دی وي ځه چې په شی ور اړولي ده ته وي زه درپسې یم هلته ورپسې څوکیدار راپاڅېد وایي راشه وایي غل راغلی دی څوکیدار یې ورپسې راپاڅو بس دی مخکې دی او څوکیدار ورپسې دی غرې 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 په دیوال ته واوړېدو چې اوړېدو بس دلته څوکیدار د خپې نه کلک ونیولو چې ونیولو سړی هغه ځای زور کوي څوکیدار یې دې ځای راکاږي شیطان ته اواز وکړو استاد اوس پې څه وکړم اوس پې ډکې متیازې راپرېږه خو چې غرې ورکړو ښځه ورته بیړي دې غر کشه نور که یې تشې کولې نن دې ورسره ډکې هم کړي وکان الشیطانو للانسان خذولا شیطان هم دغه دی دنه به د خیر تمه نه کې الله وی علم عهد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین الله وی زما د مخ اعلان دی د شیطان ممنه دا ستا دشمن دی تبانی داسې د آرامیتوبونو د بداصلۍ ختمه ده چې د ستا په پلار باندې جنت هم نه پرځې کېدو یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما الله وی ستا مور پلار یې د جنت نه روکي جنتي جامې ته یې اوښکې وې تام نه پرېږدي دنه به د خیر تمه نه کې کان الشیطان للانسان خذولا شیطان انسان له شرمونکی دی د ټول تقریر نچوړ او خلاصه زمونږه دشمن دی شیطان دشمن دی نفسه د دې شیطان نه د دې نفس نه د بچاو صرف دا یو علاج دی چې قرآن دی دا قرآن چرته بیانیږي دا زمونږ د حق پرست علما دی اشاعت التوحید و سنت پلیټ فارم لاندې په دې مدرسو کې مونږ او تاسو ته لله فی الله بیانوي مونږ درته دا نه وایو که وټم رانه کړو نو بیا د لمونځونه نه در بخم که سرسایه مو رانه کړه نو تراویح نه در بخم چېرته زمونږ یو ملګري دا ویلي دي وایه لکه ویلي دي مونږ دا خبرې نه کو مونږ وی خیرات دم در سنبال کا هر څه در سنبال کا خو زمونږ دا یو جړا ده او د الله بندګانو دې جولې کې مو قرآن تاسو ته نیولی دی د قرآن خادمین شئ د قرآن والا وګرځېږئ ملګرتیا به کوئ انشاءالله الله دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي آخر دعوانا الحمدلله